امید کوم چې ټول به روغ او جوړ یاست. الله مې تندرست او خوشحاله لره. د خوشحالۍ خبرې درته کوم. نن چې 14 تاریخه ده، 5مه میاشت ده، د بود ورځ ده. نو RHO ریجنل هیډ افیس نادرا لاهور کې کمیټې کیږي. تاسې خبر یاست، موږ هم خبر یو. الحمدلله ثم الحمدلله. د موږ په دا ناقصه اډر باندې، های کورټ په اډر باندې نن یوه فیملی الحمدلله خلاصه سوه. دومه فیملی کلیرنس آرډر وسوله اسلام آباد ته، مطلب هغه هم خلاصه سوه. دریم تر هغو پسې ګرځېدل پوینټ راوباسو، طریقه راوباسو، دا فیملی موږ خلاصه کړو الحمدلله ثم الحمدلله. هغه فیملی هم یوه فیملی د کاموکي علاقه وس کلیرنس آرډر یې ولاړل، یوه فیملی د ګوجران والی وه الحمدلله هغه آرډر وسول، تصویران یې واخیستل سول، ځینه چیرې ول د راتګ ضرورت یې نسو پیش. هغو ته یې ویلي تاسې آنلاین کیمرا موبایل باندې تصویران ځینې واخیستل، او بل کوم پوینټ یې ورته پیدا کاوه، هغه پوینټ یې هغو خلکو ته پیدا کو، دوه لارې راوښولې چې دغه لاره اختیار کړئ، د تاسې کارډ به خلاص شي. هغه وسو. دریمه فیملی ډاکومنټس یې د موږ له مخه ولږل چې دا ډاکومنټس دي لږل کېږي، هفته کې جواب رالی، یوه کې رالی، 10 ورځې کې رالی، د تاسې دا کار به هم وسي. بل ډاکومنټس یې د بلې فیملی لږیل ول، هغه به هم جواب راسي، هغه هم در خلاصوو الحمدلله. نن په تاریخ کې 15 خاندانونه، دا ټوله نه زه زورور یم، یو د تاسې دواوې دي، بل خلوص ده، بل قانون د کلم ده. ته یقین وکوه د کلم طاقت که چا ته معلوم سو نو هغه به بیا یقین هم پې وکړي. زه یو کوچنی مثال در کوم. که چیرې د موبایل د جوړونې کمپنۍ نه، د موبایل د جوړونې سافټویر چې چا جوړ کړی دی، که هغه دا خبر کړی وای چې زه یو داسې ډیوایس، داسې یو شی جوړوم چې نه به په هغه کې تاري، نه به هغه ته یو کمبۍ، نه به سی، نه به مطلب یو شی به نه ورلګېدلی، یو کوچنی داسې ډیوایس به وي چې هغه کې به د تا اواز هم ځي، ویډیو به هم جوړیږي، او ته به د دنیا له یوې کونې له بلې کونې سره غدابي کوي. ملایان خو پرېږده، تا به لا فتوا پې لګوله، ما به هم فتوا پې لګوله، ستا ته څه د خدای سره دعوې کوې. نو هغه موبایل نن تاسې او د ما تر مخه ده او استعمالوو یې. نو دا خبره ته 2 منټه سوچ پې وکړه، د ما مجلس هم دغه رنګه تاسې ته ښکارېږي چې په کلام کې نو څه زور ده، په کلام کې چې کوم زور ده هغه زور بیا په بل شي کې تقریبا نسته. دا خدای خبر ده، ته خبر یې، زه خبر یم، او د دې کلم باندې څونه زور د موږ نبي صلی الله علیه وسلم ورکړی وو، هغه تاسې باید درته معلوم وي چې تعلیم حاصلونې باندې ډېر زور ورکړی ده. علم یو روشني ده، علم یو خوشحالي ده، علم سترګې دي، علم لاسونه او پښې دي. نو تاسو ته پکار ده سترګور جوړ سئ، نه ستا سترګو کې ړانده مه جوړېږئ. نو تاسې ټولو ته مبارکي وایم. الله مې دغه مسلې زر تر زره حل کا. الله دې د موږ مسیران د موږ په ښه راولي. الله دې دا مسلې ته د دوی هم ورپام کړي چې دا واقعي غټه مسله ده. پښتانه عزتمن، قدرمن، سپید پوښته پښتانه دا ټیم بې قدره کېږي او ذلیله کېږي. موږ کوشش تاسې وینئ انشاءالله تر آخري لګیزه بیا تر اوسه پورې یوه نیواله ګوله مه رابخښئ که به ما کړي. په 6 بجې راپورته سوی یم، اوس دا د 9:30 بجې دي چې زه دا ویډیو درته جوړوم. صرف 2 کپه چای رابخښئ چې ما کړي دي، او یو ګلاس 2 به مې اوبه څښلي. ګیز عدالت کې کیسونه ول، کیسونه 2 بجې فارغه سوم های کورټ جا، له های کورټ چې سیده را روان سوم RHO ریجنل هیډ افیس نادره ته راغلی یم. 4 بجې ټایم ختمیږي. ما نادره افیسرز له ما سره د ما په منتو او د ما په ریکویسټ یې بول، هر څه یې بول، دوی ویني، دوی له ما سره تر څه کم 6 بجو ناست ول. سوال نه پیدا کېږي څوک کښېني، لیکن ما سره ناست ول. دا هم د خدای مهرباني ده، او دوی به کېدی شي د ما مجبوري یې بولې، د ما مینه یې بولې، هغه دوی لید. تاسې د خدای مسلې حل کې موږ کوشش کوی سو
او د عدالت اډر موږ اخلو نادره ته تاڼه ته تګ او راتګ دا د موږ کار نه ده لیکن د تاسې د مینې له وجې زه تاسې ته نادره ته هم ځم زه تاسې ته تاڼې ته هم ځم زه اس ایچ او ته هم ټلیفون کوم زه پولیس ته هم ټلیفون کوم زه یو د هاسټل د سټوډنټ مسله یې هغه ته هم ټلیفون کوم زه هر هغه پښتانه دپاره هر هغه منډه کوم چې کومه د ما په وس ده یا ما په باندې کیږي تاسې د ټولو یو عاجزه انورجان ناصر له تاسې چې اجازت غواړم خدای مې په خپل امان کې وساته خدای مې د عزت پوښ در باندې ویړ کړي الله دې د تاسې غور وکړي الله مې غاور باچا ده هغه مې د الله فرده وکړي د موږ او د تاسې د ټولو مننه کوم یو جهان مننه نن ما د خوشحالۍ انتها د ما خدای ته او ما ته معلومه ده مننه الله حافظ